مونږ د هندوستان سره مینه ورور ولې لرو، مینه ورور ولې لرو. ګل خانه شور مکوه بې ځایه زور مکوه. دا د ټول افغانان ته ډالۍ وي. مونږ نمک حرامو کې شاته ناسوټي وهو، مونږ د سوري نه وهو. ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو دا نمونه لیدلي چې د ډېر وخت نه لګیا دی پاکستان پښتانه یعنې پاکستان پورې خبرې کوي. په دې ویډیو کې د مونږ ته ګل خان هم ویلي دي. بیا بل طرف ته د پاکستان د KPK یو ځوان چې دی هغه راپاڅېدلی دی، هغه ورله هم یو ښکلی جواب ورکړی دی، هغه ورله هم جواب ورکړی دی. د دې مطلب څه دی؟ په دې ویډیو کې زه دا ولې ښیم، دا خپل کس دا جواب مې پکې ولې وښو، بیا مې په ده باندې دا ویډیو ولې راښکوه. نو په دې کې به دله زه یو د مینې نه ډک یو پیغام ملګرو دی چې دی دا ویډیو د ډېر وخت نه رغی، د ډېر وخت نه دی لګیا دی دا ویډیو رغی، او موږ ته پکې ښه باقاعده ټول پاکستان ورته ده څه ویلي دي، ګلخانان یې راته پکې هم ویلي دي. لاول خو به زه د ډېره زیاته شکریا ادا کړم چې ډېر زیات شکریا، ډېره مننه چې موږ ته د ګل خان وایي. ځکه چې د ګل خان په مقصد باندې زه تاسو اوس پوه کوم چې ګل خان اصل کې وایي څه ته. ملګرو ګل څه ته وایي؟ ګلاب ته وایي. او ګلاب چې دی هغه ډېر ښکلي خوشبو کوي، ډېر ښکلی لوک ورکوي. او خان خو تاسو پیژنئ چې موږ خان چا ته وایو چې د چا سره ډېر زیات مال دی، دولت دی، او د چا چې ډېر زیات عزت یې هغه ته موږ خان وایو. نو ګل خان د ګل خان مطلب ډېر ښکلی خان، یو ډېر ښه، یو ډېر اټریکټیو، ډېر خوشبدار دولتمند انسان. دا خو د دې څه شو، د دې الفاظ دا ګل خان چې دی د دې څه شو، یو مینینګ شو، یو مطلب یو معنی شوه، ډېر ښکلې معنی کړې ده. بله ملګرو دی په دې ویډیو کې چې دی د پاکستان چې کوم پښتانه دي او د افغانستان چې کوم پښتانه دي د دوی په منځ کې یو ټسل پیدا کوي، یو نفرت راولي. زه به درته څه ووایم چې دا یو ماشوم دی، ځکه د دې شکل ته تاسو وګورئ که نه، نو دی زه د لوی په لیست کې نه ولم، دی به زه د ماشومانو په لیست کې وولم. تاسو بالکل د ده په دې خبرو مه خفه کېږئ، د ده خبره بالکل ومایل کوئ، ځکه چې دا یو ماشوم دی، دی نه پوهېږي، وړوکی دی. بل به ده ته زه دا یو پیغام ورکړم چې کله تو دغه شان د نفرت پیدا کې د پاکستان او د افغانستان د پښتنو په منځ کې، نو دا کار ښه کار خو نه دی. بل یو لفظ هم دی د دې نفرت اپوزیټ، یو لفظ هم دی چې هغې ته څه وایي، مینه وایي، محبت وایي. تو داسې ویډیو رغوه چې په هغې کې تو مینه خورې. د پاکستان او د افغانستان چې کوم څومره پښتانه دي هغه تو رایوځای کړي د خپل ویډیوز په وجه په هغې کې تو دومره مینه د مینې یو پیغام ورکړي چې دا کوم پښتانه دي دا تو یوځای کړي. تو چې کوم کار کوي دا غلط کوي، دا کار مه کوه، ځکه که تا کار تو کوې که نه نو زه تا ته بالکل او انسان ویم. ځکه چې انسان کار دا نه دی چې دی څه کړي نفرت خور کړي، د انسان کار دا دی چې دی مینه محبت خور کړي. نو تو زما په لیست کې نه انسان نه یې، بل ته تو ماشوم یې. خیر دی، ما ته د مخکې نه وایي چې تو صحیح یو ماشوم یې، نو ستا په خبرو موږ نه یو، موږ بالکل نه خفه کېږو، موږ تاسو ته نومونه هم نه وایو. او بله دا ما چې کوم د KPK د کس چې ولې کوم جواب ورکړی دا مې ځکه په دې ویډیو کې منشن کو چې ده ته زه یو پیغام ورکوم چې کله تو نفرت خورې که نه نو د پاکستان خلک به هم نفرت خوري. هغه متل دی وایي مه وهه د چا هغه په ګوته، ستا هغه به نه وهي په لته. نو دا هغه متل دی، هغه متل په ده باندې پټ کېږي. نو دی اوس دا نفرت خورئ د پاکستان او د افغانستان د پښتنو په منځ کې، ده ته خو پته نشتي، تو خو چاته به بهر ملک یي، خو دلته دا زور ستا د افغانستان چې کوم مهاجرین دي که نه دا زور د هغو نه وباسي، تو هغو په تکلیف کې دغه کې. او بل دا د پښتنو په منځ کې تو یو نفرت راولئ. نو ټولو ته دا یو پیغام دی، یو ریکویسټ دی چې د ده د ویډیو که تاسو ګورئ که نه نو دا یو ماشوم دی، د ده ویډیوګانې مه ګورئ، ځکه چې دی ځان په دې نفرت باندې ځان مخکې کوي، دی خپل فالوورز ویوز دپاره دا قصې کوي، یو نفرت چې دی دا د ویوز دپاره راوایي. نو ملګرو دا ویډیو چې دی دا شیر کوي، دومره شیر کوي چې دی ماشوم ته ورسېده، ته زه ماشوم وایم ځکه چې دی نه پوهېږي. نو چې دا ویډیو ده ته شیر کړي چې دا ده ته دا ریکویسټ زما د اهم دا پیغام چې کوم دی دا ده ته ورسي چې داسې قسم نفرت دی نه پیراوئ او د دې په ځای دی څه کوي مینه محبت ویډیو شروع کړي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم څومره هم پښتانه دي هغه رایوځای کړي. ځکه موږ مسلمانان یو، پښتانه یو، د یو کلمې رونه یو، نو چې موږ څومره محبت او مینه د یو بل سره کوو نو دومره به موږ مضبوط یو. نو دا زما یو پیغام و ده ته دا ویډیو پسې شیر کړئ
خپل رائے هم په دې کمنټ کې هم ضرور ولیکئ چې آیا دا کار دې ټیک کوي یا دې ټیک نه کوي. والسلام، ډېر مننه.